تعداد کې خلک راغلي دي زمونږ د خیالو چې باران دی موسم سخت دی کېدای شي دومره زیات راونه څه ستاسو توقع وه چې دومره خلک به راوځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې دا امن پاڅون دی د ټول باجوړ لپاره اعلان شوی او د دې لپاره ډېره بھرپور تیاری هم شوې وه. تاجر برادرۍ، ټرانسپورټ یونین او نور چې څومره سیاسي سماجي تنظیمونه دي، خاص کر زموږ قومي مشران، سیاسي مشران او منتخب ام پی ایز ام ان ایز، هغوی ټول هم دا یو د اتحاد او اتفاق مظاهره کړې وه. د دغې برکت دی چې نن د ټول باجوړ ولس د ډېر سخت موسم باوجود چې لارې هم بندې دي، بارانونه هم شوي دي، خوړونه هم راوتي وو، لارې بندې وې، خو ډېر په ګڼ تعداد قومي مشران، سیاسي مشران، علما کرام، ځوانان، د ټولو سماجي تنظیمونو مشران، تاجر برادري چې څومره په ټوله ضلع کې شټر ډاون هم دی، په ډېر ګڼ تعداد سره موجود ده. نو زموږ هم دغه توقع چې دا به د باجوړ له تاریخ د ټول نه لوی امن پاڅون انشاءالله. د انتظامیه چې کومه جوړه ده د هغې مشري تاسو کوئ؟ لږ را سره په دغه هکله وغږېږئ. سیکیورټي څه قسمه انتظامات شوي وو؟ آیا صرف د باجوړ پولیس دي یا اف سی هم پکې ده؟ څه واک ترو سکینرې جوړې شوي دي که نه دي؟ دغه رنګې انتظاماتو په حواله سره دا انتظامات څو پولیس دلته تعینات کړي دي د امن پاڅون دپاره. هغوی واک ترو ګیټس هم لګولي دي، سکرینینګ هم کېږي، باقاعده تالاشي هم کېږي او ډېر په پرامن ماحول کې اوسه پورې پاڅون جاري دی. موږ د سیکیورټي په حواله سره خپل هم بندوبست کړی و، زموږ ملګري انتظامیه هم موجود ده، خو سیکیورټي څونکې د هغوی عیني ذمهداري ده، قانوني ذمهداري ده، د هغې ډېر په احسن طریقې سره تر اوسه پورې پوره کړې، موږ ته مطمئن یو. تاسو څرنګه ذکر وکړ سیکیورټي نه مطمئن یې او یقینا چې ډېر ښه انتظامات یې کړي، خو دا پاڅون چې کوم روان دی څه قسمه د دې مطالبې وړاندې شوې؟ د ټولو نه لویه مطالبه دلته د امن، زموږ مطالبه ده چې دلته د امن قایم شي. دلته سیاسي وګړو ته، قومي مشرانو ته، تاجر برادرۍ ته دلته بدامني ده. د دغې بدامنۍ په وجه زموږ روزګارونه خراب شو. زموږ دلته چې څومره قومي مشران دي، کاروباري خلک دي، هغوی بهر د ضلع نه وځي. زموږ مطالبه هم دغه د ټول نه لویه چې دلته د ټولو نه اول امن قایم شي. د هر زموږ د پاکستان 25 کروڑ عوام د هر یو شهري ته دا عین حقوق ورکړي دي چې د هغې د مال، د هغې د عزت، د هغې د ابرو تحفظ به دا حکومت کوي. موږ هم دغه مطالبه ده چې حکومت دی، انتظامیه دی او ټول په یو لویه سطحه باندې دې لپاره سرجوړ کوشش وکړي، سرتوړ کوشش وکړي، یو داسې پلانینګ د جوړ کړي، منصوبه میکانیزم د جوړ کړي چې په باجوړ کې، په خیبر پښتونخوا کې، خاص کر په پښتنو کې د امن فضا قایم شي. دا به د ملک د قوم د تعمیر او د ترقۍ، د امن، د انصاف او د ترقۍ سبب جوړېږي انشاءالله. ډېره مننه. ستاسو هم ډېره شکریه شمال ریډیو، ډېره مننه.